مبارک د مؤمنانو تذکره کړې وه چې المؤمنون کرجل واحد، ټول مؤمنان په مانند د یو مؤمن دي. که یو مؤمن ته تکلیف ورسېده گویا تمام مؤمنانو ته تکلیف ورسېد. نننی حدیث کې انشاءالله یو وړه غوندې واقعه ذکر کوو، خو نن به د سفر متعلق یو څو مسایل زده کوي چې په سفر کې به مونځ څنګه کومه او څونه فاصله کې به ما باندې سفرانه مونځ راځي، او که په سفر کې را باندې مونځ قضا شو نو په کلي کې به څنګه ادا کومه. یو شپږ لس مسایل دي د سفر متعلق. انشاءالله چې دا درس وره د سفر متعلق به تاسو عالمان شئ انشاءالله. دې درس کې ټول سبحان الله وایي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې السفر قطعه من العذاب، سفر د عذاب یو ټوکړه ده. د هغې وجه څه ده؟ مونږ ته په سفر کې 4 رکاته مونځ 2 رکاته معاف دی. د هغې وجه دا ده چې په سفر کې سړی یوازې مسافري ناشنایي، نو هلکه د سره څه امداد نی. بعضې ټایم کې مسافر سره د جیب کرایم نی، څوک ته جیب میب ووایي، یا بعضې ټایم کې پخوانی سفر چې وي نو په اوښانو به کېدې او د میاشتو میاشتو سفر به کېدې. نو هغه وخت کې به سړی ډېر خراب به بیمار به شه پکې. اوس خو اسانی ده، خو بیا هم الله اجازه ورکړې ده. نبی علیہ السلام او فرمایي السفر قطعه من العذاب، سفر د عذاب یو ټوکړه ده. د هغې وجه دا ده چې خوب دې په ټایم نه دی، خوراک دې په ټایم نه دی، سکاک دې په ټایم نه دی، کور والا کم فیلینګ دی و لذت دی هغه درته نه میلاویږي. ټینشني به ګرځې. انسان چې د خپلې بسترې نه پاسي نو بل ځای اکثر دله خوب هم نه ورځي. بعضې خلک یې داسې، او بعضې لکه زمایي چې کوم دی پرېوته بس پرېوتي. نو دا دنیا هم په مانند د سفر او د مسافر ده. موږ مسافرین یو ټول، د دنیا نه تنګ دی. یو بزرګو اول گورنر د زمانې بادشاه اعلان وکړ ټول گورنران جمع کړه راشئ خوشحاله ما انعام ورکوم. نن انشاءالله تاسو کلیواله له انعام در کوم، داسې وظیفه در کوم د خدای په فضل چې د چا شوګري الله به ختمی، چا د پټو بیماری ده الله به ختمی، د چا بلډ پریشر دی الله به ختمی، چا له غوسه ډیره ورځي الله به ختمی، چا باندې نیمسیری راځي الله به ختمی. جامعه وظیفه به درته انشاءالله نن ویم. دا ستاسو لپاره یو تحفه ده، او رب نه امید کوم چې په هره هفته کې تاسو له یوه وظیفه در کوم. تاسو زما مقتدیان نه یې، تاسو زما ټول چې کوم دی مرشدان هم یې. خبره ده، موږ استاد به خبره کوله وي شاګردان نه مریدان پیدا کې، تاسو به زما مریدان شئ انشاءالله. رب نه امید کوم. نو باچا اعلان وکړ، گورنران راجمع شو، داسې مجمع ولګېده، او په خوشحالۍ او په انعام کې هر گورنر ته شاهي لباس میلو شو. او شاهي لباس به داسې و چې د سرو کار به پې شوی و. زما محترم داسې لباس هر گورنر ته میلو شو. بیا د روټۍ وقت راغی، ټول کېناسته. وایي چې څنګه د روټۍ وقت راغی، یو گورنر له اپرنجې راغی. چې اپرنجې وله راغی هغه ټول ورته متوجه شو. اوس مجلس کې ټوله خوشحالي ده، یو انسان له اپرنجې ورشي، هر ټول بادشاه متوجه شو. بل اپرنجې ورغی، بادشاه بیا دغه شو چې دریم اپرنجې وله ورغی نو د هغه گورنر د پوزې نه څه مواد راوبهده. انسان دی کمزوری دی. انسان خو په خپل اختیار کې قرآن کې الله وی خلق الانسان ضعیفا، انسان ما ډیر کمزوری پیدا کړی دی، ډیر کمزوری. مونږ ځان ته ګوره تکړه ونه وایو، مونږ ډېر کمزوري یو. زم چې بیمار شي او په کټ په بستره باندې پرېوځي چې انسان روغي وایي ګنې دا اسمان ما ودرولی دی، خو چې بیمار شي بیا ورته پته ولګېږي. گورنر چې د پوزې نه مواد راوبهده نو هغه شاهي لباس چې کوم و داسې راواغېشته او پوزه یې پې پاکه کړه. چې پوزه یې پې پاکه کړه بادشاه ډېر غوسه شو. ظالمه دا خو د سرو کار پې شوی دی، تا خو زما د تحفې بېعزتي وکړه، د خلکو مخکې ذلیله او رسوا کو، بېعزته یې کو. چې بېعزته یې کو مجلس برخاست شو. په سبا له دغه گورنر راغی، بادشاه ته وویه جی گورنر راغلی دی پرون چې تا بېعزته کړی دی.
چې راغې وایي باچا صاحب یو خبره کوم دا راته ووایه دا اپرنجې چې انسان له راځي نو دا د انسان په اختیار کې دی که د خدای په اختیار کې دی نو باچا ورته یې پرېږده دا خبرې شابه ځه هغه ته بله خبره کوم بادشاه مانه چې کوم غیر اختیاري کارو شو چې زما په اختیار کې نو دا کومه سزا چې دې راکړه د خلکو مخکې دې ذلیله کړم آیا دا سزا دلته پکار وه که نه په پټه پویول پکار و بادشاه ورته وایي ستا دې خبرو نه ماله د بدلې بوی راځي بدله اخلې څه هغه ته بادشاه بدله نه اخلم وایي روک شه ځه هغه ته بادشاه وی زمانه لږه غلطي وشوه یو تحفه دې راکړې وه نو د خلکو مخکې دې ذلیله کړم او ما ته چې رب کم تاج د انسانیت په سر کړی دی قسم دې ټول عمر مې رب خفه کړی دی لیکن رب چاته داسې شرمولی نیم هسې نه چې د قیامت په ورځ مې الله د ټول محشر کې وشرموي د هغه ذلت نه ماله یره پکار ده شاهي لباس یې ورته وغورځو وي نه مې د پکار بادشاهي ټول شوق سره سبحان الله ووایي لباس بادشاهي وغورځو اوس بزرګي میلاویږي تاسو ته ویم چې بزرګي هم څنګه میلاویږي دې خبرې ته هم توجه کوئ انشاءالله علم کې به اضافه راشي شاهي لباس یې وغورځو په تکل کې راووته زه خبره ډېره اوږده ده مختصر کوم بجلي هم لاړم وایي چې بیا پکې مسایل نه زده کېږي اخره کې بس دغه سړی دی چې په تکل کې ووته ما خو له دسته کې بزرګۍ ته شی راته وښوده زه لږې سخت یم درته یم چې سخت بیا برداشت کړي و دغه بنده دې راووته زما محترمو په تکل کې راووته چې د الله والو سره اوس لاس میلاوم لاس زما ستا د مالدارو سره ډېر میلاویږي د الله والو سره میلو که چې به درته برکات و نورانیت ښکاره کېږي که نه وی د الله والا جنید بغدادي رحمت الله علیه مجلس ته راغی وی حضرت ما خو ظاهري بادشاهي پرېښوده تا سره باطني بادشاهي ده ماله پکار ده اوس که په پیسو یې راکې او که داسې راکې هغه ورته که په پیسو یې درکم دا پیسو والا بادشاهي ده نه نو او که هسې درکم تا سره بې قدر نی نو لږه زمانه تېره که په دا مجلس کې ضیا جي صاحب پکې شته که نه تښتېدلی دی اغوا شوی دی ما ته یاره زه طالب یم تا سره مې اراده چې خانقاه ته ځو نه زه خو فارغ نه یم مې ستا خوښه ده بزرګي خو داسې نه میلاویږي خانقاه ته به ځان نه رسې و خانقاه ته بار تښتېدلی وي که نه ګوره داسې کسب دی ښه نه دی وایي خانقاه کې به زمانه تېری زما محترمو وایي ښه چې خانقاه کې زمانه تېره کړه اوس ورته حضرت صاحب وایي لړ شه د ګندکو دوکان وکړه ګندک پنساریان یې پېژنې ډېر څښا بوی کوي څوک وله خواله نه راځي هغه ته حضرت زه په دا کلي کې ګورنر پیدا پاتې شوی ما خلک به راپسې خنداګانې کوي وایي که دا کار کولی شه صحیح ده کنې زه بادشاهي نه میلاویږي وایي حضرت دا به مو کومه نو لاړو د کندکو دوکان یې وکړ یو کال مسلسل برابر شراغې وایي حضرت کال مې برابر دوکان وکړو او خلکو راپسې خنداګانې وکړې چې دا څه بدبویې والا دوکان دې کړی ظالمه وی ښه وی تا ته خو ما ټیم نه خورې ځه نور کال کار وکړه وی حضرت ډېر ګران کار دی بیا راغی دوکان یې واچو د یو زمانې وزیر اعلی او هلکه ګورنر ښه تېرې ځان له د ګندکو دوکان کړی دی د پنساري او خلک ورپسې پوزه پټوي او په دغه لار ځي وی دا هغه ګورنر و نفس یې وله مړ کړو زما محترم نفس باندې خپه کېدی وی کال برابر شه بیا راغی حضرت کار مې وکړ وی ښه وی زه داسې کار وکړه جامې شلېدلې واچوه شلېدلې جامې ورته واچولې او کچکولې وله ورکړه وی زه په بازارونو کې اوس خیر غواړم هغو ته حضرت دا کار چېرته کولی شم خیر چېرته غوښتی شمه ما خو خلافت او ګورنري کړې ده زه به اوس کچکولونه ګرځوم چې خیر راکې حضرت مزدوري وښایه مزدوري کوم خو خیر نه غواړم وی که خیر غوښتی شي صحیح ده کنې بادشاهي نه میلاویږي ځه خیر غوښتل ډېر ګران کار دی حاجي صاحب صحیح وایم که نه چې یو سړی خلکو ته وایي چې ماله خیر راکړه ډېر ګران دی وایي کچکول ګرځوي او خلکو ته چې ورنږدې شي یو کس ته ورنږدې شو هغه ورته خدای دې تباه و برباد کړي شکل ته دې وګوره او ظالمه خیر غواړي هټا کټای ته ځان ته ګورنر وې ته خو ګورنر یې خدای د مانه په لعنت شو خدای وشرمولې او سوالونه کوي ظالمه چې چاله به ته جي راټبې مسلسل یو کال چا ونه ډوډۍ هم نه ورکوله نو په ډیران چې به کومه مرداره پرته وه هغه به یې خوړه زما محترم
خدای سره رابطه ډېر ګران کار دی موږ ته خو ډېره ارزانه کې میلاویږي پاکې کپړې م اچولي دي په دا جومات کې فقیر را دی او تاسو ته د حدیثو درس کوي او الله تاسو باندې خصوصي رحم کړی دی ماشاءالله ټول سبحان الله ووایي وی بس خیر وغوښته واپس راغی کال برابر شه حضرت په دا کال کې ما ډېرې لوږې تندې برداشت کړې په ډیرانونو باندې مې شپې سبا کړې و د ډیرانونو نه مې حضرت مردارې وخوړې چې راله خیر داسې ډوډۍ هم نه راکوله جي ډېر مانده شو گورنر صاحب کمزوری شو حضرت وله بادشاهي ورکړه وایي ځه خلافت میلو شو په تندي وله لاس کېښوده اوس چې خلافت میلو شو زما محترمو څنګه خلافت میلو شو هسې بزرګانو ته پته لګي و چې خلافت میلو شو داسې خلافت میلو شو چې یو پیرا په جومات کې امام دی الله ته علامه شبلی رحمت الله علیه جوړ کړ ټول سبحان الله وایي او یو ناشنا خبرم کومه خلافت او بادشاهي څنګه میلو شوه وایي داسې بادشاهي میلو شوه چې الله به ورته آواز کو خبرې به ورسره کولې زما محترمو یو پیرا امامت لره روانو نو الله ورته آواز وکړو او شبلی امامت لروانه وی رب تا ته پته ده چې امامت لروانم خلکو ته منځونه کوم نو الله ورته وفرمایل شبلی که ستا عیبونه مې خلکو ته ښکاره کړه والله که یو قسم در پسې منځ وکړي نو دا شبلی ورته جواب کې څه وی خدایه ته زما عیبونه ښکاره کا وی الله که ستا رحم مې خلکو ته ښکاره کړه ستا په ذات مې د قسم که یو قسم ستا عبادت وکړي دا ورته شبلی ووی نو الله ورته جواب کې څه وی شبلی ته په ما پرده واچوه زه په تا پرده واچوم ټول سبحان الله وایي یا داسې بادشاهي میلو شوه چې الله به ورسره کلام کو الله ورته وی شبلی ته په ما رب باندې پرده واچوه زه په تا پرده واچوم نو زما محترمو ما ووی ما هلکه دنیایي زندگی سفر والا زندگی ده ما ته مسافرین یو دنیا نه تګ دی جي دنیا نه روانګي ده قسم دی د دنیا لذات ټول عارضي دي نبی علیه السلام وفرمیل چې السفر قطعة من العذاب سفر د عذاب یو ټوکړه ده اوس د سفر متعلق دوه درې خبرې کوم یو انسان چې مسافر شو نو دی به د سفر مونځ کله کوي علما کرام فرمایي چې 77 کیلومیټر فاصله ووایي نو دی مسافر شي څونه فاصله په دا موډونو باندې لیکلي مې اکثر نو چې 77 کیلومیټر فاصله برابر شو نو ته مسافر یې اوس د سفر مونځ به څنګه کې هلکه د سحر مونځ به پوره کې فرض 2 رکاته او ویتر به پوره کې او د ماښامې 3 رکاته که په سفر کې او که په حضر کې دی کې قصر نشته دا به پوره کې باقي پاتې شه د مازدیګر مونځ د ماسخوتن مونځ او د ماسپښین مونځ 4 رکاته دي نو په سفر کې به 2 رکاته کې څو رکاته به کې سنتو سره به څه کوو نو که ټیم د سره سنت وکړه پوره وکړه سنتو کې قصر نشته او که ټیم د سره نو خیر د سنت پرېږده خیر د معافي ده ښه څه ده ارزاني شوه که نه شوه بله خبره کومه جي هلکه یو سړی مسافر دی د باندې د سفر 2 رکاته دي خو امام پسې ودرېده کوارټ ته لړو امام پسې ودرېده نو که امام پسې ته ودرېدی او امام 100 رکاته کول نو ته به ټول رکاته کې لکه د ماسپښین مونځ دی تا باندې 2 رکاته دي په سفر کې خو که امام پسې ودرېدی نو پوره به کې 4 رکاته ځکه د امام اقتدا په تا پسې واجب ده ښه ټیک شو ښه تا سره په سفر باندې ملګري دي ته ځان له جمع کې نو ته به اعلان وکړي چې بی زه ګورې په سفر یم 2 رکاته کوم او کم کسان چې نور د ځایي دي نو هغوی به چې زه 2 رکاته وکړم نو تاسو به پاسې ځان له جمع کې خپل ملګرو سره 2 رکاته او د هغه وخت امام پسې ودرېږي نو پوره مونځ به کې د ما محترمو ټیک شو بله خبره کوم مسلې زده شوې که زده نه شوې ذهن ته سره راځي که نه بله خبره کوم یو سړی په سفر لړه چېرته تجارت له کراچۍ ته بل دی ته او دی وایي چې یاره زه به 15 ورځې تېروي نو دی به د 15 ورځو د اقامت نیت وکړي نو هلته به بیا پوره مونځ کوي ښه څونه مونځ به کوي پوره مونځ به کوي او که د 15 ورځو نه کم وي لکه 14 ورځې وي او د اقامت نیت یې نه دی کړی نو دا 14 ورځې به مسلسل دا به چې کوم دی نو د سفر مونځ کوي ښه ټیک شو یو مسله بله پاتې شو بس په سفر کې مثال په طور ته دې ځای نه لاړې ناوخته یې در باندې د ماسپښین مونځ دی تا نه په دلته ماسپښین مونځ قضا شو په کلي کې او لاړې کوهاټ ته نو دا ماسپښین مونځ چې کوم قضا شو نو دا د نه په حضر کې قضا شوی هلته به دا مونځ پوره کې ګورې ښه دا مونځ به څه کې پوره کې
او د سفر نه را روانې په لار را روانې کوټ نه را روانې د مازدیګر مونځ در باندې هلته وړې نو هلته خو تا باندې د مازدیګر څو رکاته دي 2 رکاته دي که نه نو چې کلي ته رارسېدې نو همدغه 2 رکاته به کوې ښه سیوا به نه کوې څو به کوې ځکه دا تا باندې هلته سفر کې د سفر مونځ به په حضر کې نه کې او د حضر به په سفر کې نه کې ارداني شوه که نه شوه مسایل زده شو که چاته د سفر په باره کې اشکال نو آواز وکړي د مسئلې تپوس وکړي نو وکړي جي ازادي ده ډېره جی او نه پوره مونځ به کې 77 کیلومیټره پورې لکه دا به پوره مونځ کې چې د 77 کیلومیټر نه 1 میټر هم ور وړې بیا به د سفر شروع شي نور څه مسئلې تپوس ووایي الله هم خوشحاله که شرمېږه مې ووایي جي ټولې قضا کړه او ودرېږه جي ښه او دلته به د سفر مونځ کوي هلته یې څومره قضا کړي دي د ماسپښین مازدیګر 2 به کوي دلته او د ماښام هغه به پوره کوي جی بله مسله چاته مسله اشکال دی وایي جی دلته مسله شرم نشته ګورې ښه د دین بې شرمه به جنت ته الله بوځي ښه د دین څه بې شرمه به جنت ته ځي وایي جی نشته ښه حدیث ته غوږ کېږدې السفرو سفر چې دی قطعة ټوکړه ده من العذاب د عذاب یمنع منکی تا احدکم یو کس تاسو نه نومه د خوب خپلنا وطعامه د خوراک خپلنا وشرابه او د سکاک خپلنا فاذا قضا کله چې پوره کی احدکم یو کس تاسو نه نهمته حاجت خپل من وجهه د سوجنا نو فلیعجل دې تادی کوي الى اهله خپل اهل ته په سفر کې د کوم حاجتو هغه دې پوره که کور ته بیا رامنډې وخه بیا ورته وکړې السفرو سفر چې دی قطعة ټوکړه ده من العذاب د عذاب یمنع منکی احدکم یو کس تاسو نه نومه د خوب خپلنا وطعامه د خوراک خپلنا وشرابه د سکاک خپلنا فاذا قضا کله چې پوره کی احدکم یو کس تاسو نه نهمته حاجت خپل من وجهه د سوجنا فلیعجل تعدید کوي الى اهله اهل خپلتا اخره کې د وظیفې ته توجه شي بعد خلکو ته د شوګر او د بلډ پریشر یا مسایل دي یا جوړونه پټې خوږیږي یا کور کې څوک بیماران دي ښه کیږي نه نو د هغې دپاره یو وظیفه ده چې علما کرام فرمایي 7 پیرې به سوره فاتحه ووې الحمد شریف وللضالین امینه پورې او 21 مرتبه به دا آیات ووې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمین دا آیات با 21 بار ووې او په اوبو باندې به چوب کې څوک بیمار دی د شوګر د هر قسم بیمار دی دا به په ګیلاس چوب کوي او سکی به ورد مسلسل به دا کار وکړي بیا د ټیسټ وکړي پکا ټکا به الله شفا ورکړي د ما محترم فهم ده بیا ورته وکړې سوره فاتحه 7 پیرې او د قرآن یو آیات دی وننزل من القرآن تاسو وایئ ما هو شفاء ورحمة للعالمین ان شاء الله چاله نه ورته نو زه به ورته لیکم ښه بار بار به درته یم ټیک شو وظیفه یاده شوه اوس د مونځ ترجمه راوالی یو ټکې وایو بس چوټي ده ښه کاغذونه ټول لوباسې ده باندې خدایه دا حاضره مجمع سپینګیري دي خدایه ماشومان دي نوجوانان دي طالبان دي علما دي خدایه ستا در او دربار ته راغلي دي الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع ته خدایه په نظر د رحمت او شفقت باندې خدایه وګوره الله دا کتاب د دې کلی والا د پاره خصوصا د دې مجلس والا د پاره کم چې په دا مجلس کې ستا کتاب ته استاد محبوب خبرو تناستی خدای دا کتاب د دې مجمع د پاره د جنت ته دننه کېدو خدای شفاعت وګرځوا
الله د دې کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع څه قسم دردونه دي، پریشانې دي، مشکلات دي، مصیبتونه دي، کاروباري پریشانې دي، خدای په خپل دست قدرت ختم کا. الله دې کې کاروباریان ناست دي، خدای کاروبارونو کې برکت واچوه. د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکا. د چا رزق کمزور دی خدای د رزق تنظیم وکا. سپینګری پکې ناست دي خدای عمرونو کې برکت واچوه. دا کم مرحومین وفات شو خدای قبر د جنت ته باغچونه خدای باغچه وګرځوه. الله څومره مړي په دا کلي کې شوي دي خدای ته مغفرت نصیب کا. څومره جمدي دي په دا کلي کې خدای ته ورته خیر پېښ کا. دا نوجوانان خدای د دین سره وابسته کا. الله د خپل ځان سره په رابطه کا. دا ماشومان خدای عالمان حافظان کا، باعمل عالمان کا. الله قرضداري پکې ناست دي خدای د قرضونو نه وساته. هغه ماشوم چې بیمار دی خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې. د دې کتاب په برکت باندې د چا په زړه کې بغضونه دي، نفرتونه دي، یو بل ته نفرتونه دي خدای په محبت او الفت باندې بدل کا. الله دا کلی تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد باندې خدای اوساته. دا در زما خویندې میندې اوري خدای د عزتونو د لوپټو خدای محافظ شه. زما د خویندو میندو کمې پریشانې دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا. زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کا. الله دا کتاب د دې کلي د پاره د رحمت او د شفاعت ذریعہ وګرځوه. د دې کتاب په برکت باندې خدای دا کلي د هر قسم آفاتو، بلیاتو، اتفاقي حوادثو، تاڼو، کچرو، هسپتالونو نه خدای وساته. و په وخت ځن که دنم دا کلي په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.